نن فیصله کوي د جرنال پنځه ورځې مخکې د بوزدلې یو څو دړکې کولې چې زه د جرګه نه پرېږدم. جرنیل صاحب د ډنډې سره مې مخ کړې دا پښتون چې دلته نوستی که په تو کې مون وای دا جرګه مې ته وبخښلې وای. بوزدله جرنیله د بنګال پتلونونه دی اوس هم پروته دي. بوزدله ته په پښتنو عدالتونه بندوې. ټوله دا پته نه وه چې دلته د پښتنو شاه زلمي دي. زه چیلنج ورکوم د نن د ورځې نه پاس مو خپل کمنټس شایئ د عدالت دوه څیزونه وشول. دوه څیزونه دا وشول مونه چې څوک پوښتنه وکړي چې دغه عدالت نه بعد به څه ماحول جوړېږي. زه ورته دوې خبرې کوم چې نمبر 1 په موږ کې الحمدلله شعور راغللو، پوهه راغلله. او دویمه خبره دا وه چې کوم سر د جرنیل د ظلم د وجې نه ښکته شوی و دا سر اوچت شو، دا سر نیغ شو. بهادري وکړله، بهادري. اوس یو اعلان کوم ګوره پښتونه 20 ساعتې په ګلوبې کې تېر کړل. والله او بالله چې ډېر د افسوس مقام و، خو نن خپلو اصلاحو ته لوړ شو چې په کوم کور باندې د نجاس اوس نه پټ د ارمي قدمونه ننوتل، قدمونه راته موت کړو. چې په کومه چوکۍ باندې زموږ سپین ږیري بېزتي وشوله، چوکۍ ورته وسېزو. او په دغه دوران کې ګوره په دغه دوران کې یوه خبره ده اوس پې چا ویلي وي چې په دا منځ کې مې چوکۍ نه ډز کېږي مړ کېږو به. دا د بوزدلې په بېغیرتۍ یو سوچ دی، سوچ. ګوره کومه وینه چې په غیرت تللی شي، په غیرت ډېر خلک مړه شوي دي، پې خاموش شوي یو. دلته 3 ورځې مخکې وینه تللی شوله، په غیرت تللی شوله. کوم انقلاب یې راوستلو تاسو ګورو، کوم خلک یې ته په دغه کنټینر تاسو ته ودرېږي. دغتګري ته یې کوم خلک راغلل نو په چوکۍ وینه تللی که دغو بېغیرتو نه په خپلو محلو په بازارونو کې د پتلونونه وبوسو چې سم دی که زه دې ته عنوان وښیم چې کوم ملک او د کوم ملک فوج دا د امریکې په پیسو پالل شي، د امریکې په پیسو باندې ځان خوږانې اخلي. نو زه تاسو نه بخښنه کوم چې په داسې فوج کې به امان وي، د دغه فوج یو جرنل ته چې په بهر ملک کې ویل شي چې پېټ دې کولو او که زه ورته نوشي کوم. پښتونه ته خو د پېټ وښکلی شي بیا که نه، پېټ وښکلی شي که نه. لهذا پښتون قوم په تو کې زور دی، په تو کې همت دی، په تو کې جرأت دی، په تو کې استقامت دی. خدا هجوم ما ګرځاوه، دا یو مجور بل ډسپلین لښکر وګرځاوه چې د دغه ځای نه د کومو علاقو دا ځوانان ځي، دا درد درسره شریک کو. هرگز دا مه ووایو چې په بجوړ کې دماکه وشوه په دا به د بجوړ خلک جوړي، نه دا د ټول پښتون جوړو. لهذا په یوه اتفاق باندې کومه جرګه چې جوړه شي او دا جرګه کومه فیصله کوي هغه د دغه ریاست نه د بېلېدو هم وي. انشاءالله موږ ورته مزل یوه خبره کوو چې دا په ملک باندې قابض شوي یو څو جرنیلان دي، موږ به د خپل ملک نه دا ګنده وینه